د بینظیر د روپو لپاره تاسو ته اوس ویلیټ سیم چې دی هغه میلاویږي چې په هغې به تاسو له اکاؤنټ کولاویږي. نو د هغې په باره کې اهم معلومات در سره شیر کوم. دا معلومات ستاسو د ټولو دپاره دي، ستاسو د ټولو لپاره به دي ځکه زیاتره کسان به د دې نه نه خبر که دغه سیم ستاسو سره نه دغه اکاؤنټ ستاسو سره نه، نو د هغو له طرفه دا وینا شي چې راتلونکی قسط به تاسو ته په دغه اکاؤنټ کې میلاویږي. نو چې اکاؤنټ ستاسو نه کولاو نو بیا به تاسو ته قسط چې دی دا به هم نه میلاویږي، کم چې د دسمبر قسط دی. نو هغه قسط په شروع کېدو کوم لږې ورځې دي چې تاسو ته دغه سیم میلاو شي او ستاسو اکاؤنټ چې دی دا هم به دې باندې کولاو شي. په دې کې ځینې کسانو یې موږ له خو خالي سیم راکړی دی او اکاؤنټ چې دی دا خو موږ له نه راکړو کړی. دا سیم چې دی دا ستاسو اکاؤنټ دی، په دې باندې اکاؤنټ کولاو کړئ لکه څنګه د ایزي پیسې اکاؤنټ دی، د کیش اکاؤنټ دی، داسې دا نور اکاؤنټونه نو هغه سړي سره اکاؤنټ نه پروت، خو دغه سیمې په هغې کې کوډ ډایل کوئ، ستاسو اکاؤنټ چې دی تاسو ته به راځي او ستاسو روپۍ چې دي دا به تاسو ته شو کېږي، د هغې نه تاسو روپۍ چې دی دا هم رایستی شي. بل لا اکثر ځینې کسان ځي هغوی د اکاؤنټ چې دی موږ به په بل ځای کې کولاو کوو، نو دا به په بل ځای کې نه کولاویږي. کوم ځای کې چې د بینظیر دفتر دی په هغه ځای کې به کولاویږي. بل دا د ویلیټ سیم چې دی دا تاسو ته به بل ځای کې هم نشي میلاوېدلی، دا به تاسو ته د بینظیر په دفتر کې چې دی هلته به تاسو ته میلاویږي. کوم ځای کې چې د دې کسان ناست او کوم ځای کې ورکوي نو تاسو ته به هغه ځای کې میلاویږي. په هر تحصیل کې یو ځای نو تاسو به هلته کې ځئ او هلته کې به راخلئ، خپل سیم به راخلئ، نو په هغې به تاسو له اکاؤنټ چې دی هغه به للم هغه کولاوئ او هلته کې به له یوه ګنټه نیمه چې دی هلته به درته طریقه هم ښایي چې په دې طریقه باندې دا تاسو استعمالولی شئ او څوک یو دوکه نه کړي. بل لا چې سیم تاسو ته میلاو شي نو د سیم به ډېر زیات خیال ساتئ، داسې نه چې دغه سیم ستاسو نه ورک شي. چې ورک شو نو بیا به دوباره منډې تړلې چې دی دا به وایي، نو د سیم چې دی دا به خیال ساتئ او دا سیم داسې نه دی چې تاسو وایئ چې دا به جدا سیم وي، دا به هم ستاسو د دې بل سیم نمبر په شانتې شي. څنګه چې ستاسو سره د موبایل دغه نمبر دی دغه شانتې به دا نمبر دا به تاسو په خپل موبایل کې ښودئ، په دې باندې به ټلیفون هم راځي، په دې باندې تاسو هر کار چې دی هغه تاسو کولی شئ. که ځانه پې د نور څه اکاؤنټونه لکه د وټساپ، فیسبوک، هر قسمه اکاؤنټونه کولاوئ، کار شی پې تاسو کوئ نو هغه پې هم کولی شئ او ستاسو دغه اکاؤنټ چې دی دا به پې هم موجود وي، د هغې نه تاسو دغه پیسې چې دی دغه څه شي. خو د سیم حفاظت چې دی دا به لازم کوئ چې سیم نه ورک نه شي. چې ورک نه شو نو لکه ستاسو اکاؤنټ چې دی دا ورک شو. بل لا د دغه سیم چې دی تاسو به حفاظت به داسې هم کوئ چې د دې کوډونه چې دي چاته به نه وایي، داسې نه چې تاسو ته یو او ټي پي کوډ راشي او تاسو هغه او ټي پي کوډ چاته ووایي نو ستاسو د اکاؤنټ نه به ډایرکټ روپۍ چې دی دا به وتلي. ځکه ځینې زنانه چې دي هغه ساده دي هغه ته به ستاسو د بینظیر روپۍ راغلی یا پلانې راغلی او موږ ته دا کوډ وایه، نو که هغې ته هر کله یو کوډ راغی نو هغه کوډ به واپسي چاته نه وایي. که کوډ تاسو واپسي چاته وایي ستاسو د اکاؤنټ نه به روپۍ وتلي. کوډ به هغه سړي ته وایي چې کم کس تاسو له روپۍ درکوي نو هغه ته چې ته کوډ ووایې نو د هغه نه به نغدې روپۍ چې دی هغه په لاس کې اخلئ. چې کله یې نه کوډ وغوښتو او کوډ ته ورته ووایي کم کس روپۍ ورکوي ته به هغه بستلې نو د هغه نه به روپۍ هم راخلئ. که کوډ ووایي نو ستا روپۍ چې دي هغه ستا د اکاؤنټ نه لاړې. نو دغه حفاظت چې دی دا به تاسو د خپل سیم چې دی دا به لازم کوئ، یا نه ورک شو نو دوباره به راته دغه کړاو جوړېږي. یا یو دغه کوډونه چې دي دا چاته ووایي نو ستاسو د اکاؤنټ نه به روپۍ وتلي. بل لا چې د هر پیسې چې دی ستاسو په لاس کې دي بل کس ته هم سینډ کولی شئ، بل ته هم جمع کولی شئ، هر کار چې دی هغه تاسو د دغې نمبر نه چې دی هغه کولی شئ. نو نمبر چې دی هغه داسې خاص نه دی، عام نمبر به تاسو ته میلاویږي او په هغې به تاسو له دغه اکاؤنټ کولاویږي. خو اوس لاړ شئ او خپل اکاؤنټ کولاو کړئ. که تاسو ته پته نه لګي زموږ په علاقه کې دا شروع شوي دي که نه دي نو په یوټیوب کې مظلومیار سپیک سرچ کړئ، زموږ د یوټیوب چینل به درته راشي، نو په دې باندې موږ ویډیو کړې ده چې په کومو کومو علاقو کې چې دی دا شروع شوي دي. نور علاقې ورسره هم شامل کړي دي، نورې ورسره هم شامل کړي، خو ځینې علاقې هغه دي نو هغه علاقو هغه نوم چې دی هغه پکې تاسو کتی شئ. که ستاسو د علاقې نوم وي نو خپل ویلیټ سیم چې دی راواخلئ او د هغې نه پیدا اوچته کړئ.